چې د سحر سترګه ماښام ته رسي چې د سحر سترګه ماښام ته رسي د دیدن تنده مې انجام ته رسي او زړه مې کړي مات چې خاموشي ماته کړي درمان صاحب زړه مې کړي مات چې خاموشي ماته کړي هره خبره یې ابهام ته رسي او چې شم بې خوده بې لتا هیڅ نه وینم چې شم بې خوده بې لتا هیڅ نه وینم لاس به مې کله هغه جام ته رسي هغه د حسن خاپیری چې دروازې نه وځي زما د فکر تورابان د اجازې نه وځي مرهم مرهم چشمان چې واړوي په بله باندې سړي کې د خوږ زړه مې بیخي د اندازې نه وځي د کارون درد ته کچکول چې د خیرات وړم د منزل په لور الوت له وزر ما توړم پکې رنګ د معرفت ترې نه پوښتمه پکې رنګ د معرفت ترې نه پوښتمه زم ړندو لنن تصویر د کائنات وړم ډېر ښه دی چې کله د خپل ذات له دایرې نه سړی وځي بیا لال شي د وختونو له ایرې نه سړی وځي او دا واړه کائنات ورته په یو نظر ښکاره شي دا واړه کائنات ورته په یو نظر ښکاره شي جنون ته چې د عقل له تیارې نه سړی وځي او منمه چې فتنه ده خو بلا خوږه فتنه ده منمه چې فتنه ده خو بلا خوږه فتنه ده څوک مشه بې اولاده شجرې نه سړی وځي ډېر ښه دی ډېر ښه دی دا بیا ووایه ته دا شعر منمه چې فتنه ده خو بلا خوږه فتنه ده څوک مشه بې اولاده شجرې نه سړی وځي او که مړ نه شي د ژوند سره کار هم پاتې نه شي که مړ نه شي د ژوند سره کار هم پاتې نه شي ژوندی چې د هجران د شوګیرې نه سړی وځي ډېر ښه دی او غزل درته وایم چې خپل بشري کله مخې ته نهر چې کله کله درته مخې ته زړه ور ودرېږي ستا د نظر غشی مې خاص د زړه په سر ودرېږي اول به نه خفه کېدمه اوس مې زړه نری دی اول به نه خفه کېدمه اوس مې زړه نری دی وړه وړه خبره ماته لکه غر ودرېږي اول به نه خفه کېدمه اوس مې زړه نری دی وړه وړه خبره ماته لکه غر ودرېږي او شي در معلوم به چې غریب څومره سنګین وي په زړه شي در معلوم به چې غریب څومره سنګین وي په زړه چې خپل بچی دې کله مخې ته نهر ودرېږي ډېر ښه دی او بیا به حساب د خپلې مینې در نه وغواړم بیا به حساب د خپلې مینې در نه وغواړم او وخت چې کوتاه شي او منظر د مازدیګر ودرېږي ما ته عزیز دی ورته ځکه خپه نیولی شمه ما ته عزیز دی ورته ځکه خپه نیولی شمه دغه سړی چې ما ته لاره کې اکثر ودرېږي ډېر ښه دی که یو غم نه د بل شاته پټېږي زندګي بیا هم په امیدونو کې تیریږي زندگی دا حال چې مې بدحال دی د ماضي رد عمل دی دا حال چې مې بدحال دی د ماضي رد عمل دی احساس ته مې پنډوس غوندې تنبیږي زندگی او منکر له دعا نه یم تدبیر هسې خوشفهمي ده منکر له دعا نه یم تدبیر هسې خوشفهمي ده په لاس کې د تقدیر همیش لوبیږي زندگی او بیا اور خورې اوبه هوای هیڅ ملګري نه کا بیا اور خورې اوبه هوای هیڅ ملګري نه کا چې کله د فنا سره جنګیږي زندگی او لا نور ډېر ارمانونه راته مخکې مخکې کیږي نیازک صاحب لا نور ډېر ارمانونه راته مخکې مخکې کیږي عزیزه که هر څو مې په شا کیږي زندگی په تخیل د ښکلاګانو نه سالو راکاږم په تخیل د ښکلاګانو نه سالو راکاږم او په زور د مینې مغرور حسن هلاکو راکاږم پالي ویل
لاس کې د نښه د الفت نشته دی. په علي ویل لاس کې د نښه د الفت نشته دی، په خپل تلي د مینې کرښه په چاقو راکاږم. په خپل تلي د مینې کرښه په چاقو راکاږم او پرېږده چې سر یې په دورشل وخوري او کیسه ختمه شي. پرېږده چې سر یې په دورشل وخوري کیسه ختمه شي، څو به له دغه چمه خپل زړه بې کابو راکاږم. او بېقراره شعر دی چې نن یې د حسن خاپیري ګورم چې څه به کوي، نن یې د حسن خاپیري ګورم چې څه به کوي، ماښام یې لاس د تور اوربل په کشمالو راکاږم. ډېر ښه دی. او عزیزه سیره د غزل په اننګو رنګونه، عزیزه سیره د غزل په اننګو رنګونه، ښه په هنر د ټکو تورو په جادو راکاږم. نشه په کار وکړو. راته ټول یاد نه خو شي. رزق الله ورکوي، د نظم یو بند دی چې رزق الله ورکوي کفن نصیب غواړي، نشه په قرض وکړو دیدن له ځان خرڅوو. مونږ د رنګونو اوږي په رڼاګانو مین، د خپل تعبیر دپاره داسې یو خوب غواړو چې د هجر نوم انکاش شي، سکون ساکن پاتې شي. ژوند به معنا ولري. د هجر نوم انکاش شي، سکون ساکن پاتې شي، سکون ساکن پاتې شي. د سا د خپو پانزیب کې روا مستی چې وکړي، د سا د خپو پانزیب کې روا مستی چې وکړي، زړونه چې ودرزوي او کوکې غېږې ورکړي. او پروت مې مخې ته د هر سړي تصویر دی، پروت مې مخې ته د هر سړي تصویر دی، څوک ولی دی، څوک مرشد او څوک فقیر دی. دلته هیڅوک له خپل ځانه اوزګار نه دی، دلته هیڅوک له خپل ځانه اوزګار نه دی. دلته څوک دی چې د چا په غم زهیر دی. او د سبا له اندېښنو نه مې خوب تښتي، د سبا له اندېښنو نه مې خوب تښتي، که دیدن د یار په بیه د شوګیر دی. د جبر خوی د شرافت په لباده کې راته ولاړ دي وحشتونه ګام په ګام توبه، د ستړي ژوند ستړی سحر ستړی ماښام توبه، او د جبر خوی د شرافت په لباده کې زغمو، څو به تړلې وي په ژوند پورې ناکام توبه. ته د هغه وایې او هغه وایي چې ستا سړی یم، ته د هغه وایې او هغه وایي چې ستا سړی یم، د سړي سوری یم که نه چېرته رښتیا سړی یم. مقصد مې دا دی په مقصد مې جانان نه پوهېږي، مقصد مې دا دی په مقصد مې جانان نه پوهېږي. کله که پوهه شو د ده د مدعا سړی یم او په ډېرو خلکو